ګرانو مینوالو السلام علیکم، زه یم شیراز او دا وخت زموږ سره یو معذوره کس موجود دی چې د هغوی د خپې ډېر غټ تکلیف دی او 2 پیرې هغو اپریشن هم وکړو، خو ډاکټران ورته وایي چې یاره که دې له تاسو مسلسل علاج کوئ نو په دې باندې به پیسې راځي او د دیو مالي حالت ډېر زیات کمزوری دی، د دیو سره پیسې نشته. راځئ د دیو سره خبرې کوو چې یاره دیو په دې خپه چې کومه معذوره ده په دې باندې څونه روپۍ لګي او دیو وله کم ځای علاج وکړو. جی ستاسو نوم څه دی؟ زما اکبر علي. اکبر علي، دا راته ووایي د دې خپې دا تکلیف تاسو ته کله نه شروع شوی دی او تاسو ته د دې چې تاسو کوم علاج وکړو په دې څونه خرچه راله؟ دا د ورکوټیانې نه دی او یو پین مې 1 लाख روپۍ ورکړې، کوټه مې ونه خرڅه کړه او بل پیره مې 70,000 روپۍ ورکړې. اکبر علي، نو دا راته ووایي ډاکټران څه وایي چې د دې علاج دلته کیدی شي؟ یاره د دې علاج کیدی شي خو پیسې نشته. اکبر علي، د روژې میاشت په دنیا کې ډېر شی مالداره خلک دی، په روژه کې هر سړی زکات ورکوي، اوس اختر را روان دی سر صاحب ورکوي، نو هغو ته تاسو څه ویل غواړئ؟ هغو ستاسو سره څه تعاون وکړي؟ نو بس کمال چا راکړي نو زه به ورته دوا کوم چې خدای پاک دې په خوږ ایمان خوشحاله کړي او خدای پاک دې بوډېګان دې د هسپتالونو نه وساتي او خدای دې مرادونه پوره کړي او بچي دې خدای د قرآن نه بیلان کړي. نو زه معذور یم، کمال چا خیرات زکات راکړو نو زه به ورته دوا کوم، زه به سوال نه کوم، ځان له مزدوري کوم. جی ګرانو مینوالو، یقینا اکبر علي خبرې تاسو واورېدلې، د هغه د خپې ډېره غټه مسله ده او تاسو به زموږ په دې سکرین باندې وینئ چې د هغه خپه ډېره زیاته پړسېدلې ده او دا په ګرځېدلو باندې هم دته ډېر غټ تکلیف دی. نو د روژې میاشت ته زکات خلکو ورکړی دی ګرانو مینوالو، خو پاتې سرسایه ده. نو زما چې څونه هم مالداره خلک دی هغو ته درخواست دی که تاسو په دې سرسایه کې د اکبر علي سره تعاون وکړئ او د ده د خپه جوړه شي نو دی به ټول عمر تاسو ته دواګانې کوي او دی به د سوال نه خلاص شي. نو یقینا دا به د ده لپاره ډېره ښه خبره وي. د بل پروګرامه پورې موږ له اجازت راکوي. د الله په امان.